عزتمنو مسلمانانو وروڼو د سیرت په سلسله کې د حضرت ثمامه ابن اساد رضی الله عنه د اسلام او د هغې نه مخکې د هغه د قید کېدو واقعه بیانېده. د مسلمه کذاب چې هغه دروغجن او کذاب دعوی کړي و د نبوت، د هغه د علاقې دغه د ثمامه ابن اساد رضی الله عنه د علاقې وغه او دا تېره شوي وه چې د ده د علاقې نوم و یمامه. کله چې هغه د دروغو دعوه د نبوت وکړه او بیا خلک د هغه په ډله کې شاملېدل، نو حضرت ثمامه ابن اساد رضی الله عنه هغې ته ودرېدو او خطاب یې ورته وکړو او د قرآن کریم د سوره مؤمن او غافر د آیتونه ولوستل. ما چې کوم ولوستل دا درې آیتونه: حامیم تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم من الله العزیز العلیم، او دا آیتونه لوستونه پس یې وفرمایل چې د دې کذاب خبرې م تاسو واورېدې او د الله د کلام م تاسو اورئ. د ده د سجع او شاعري د الله جل شانه د کلام مقابله کله کولی شي؟ د قرآن کریم د دې آیات معنا دا ده: تنزیل الکتاب، دا کتاب یعنی قرآن کریم نازل شوی دی من الله، د الله د طرف نه، العزیز چې هغه زورور دی، غالب دی، العلیم او هغه په هر څه باندې پوه دی، غافر ذنب ګناهونه بخونکی دی. مسلمان نه چې ګناه وشي نو الله جل شانه یې بخي، او د ګناه د بخلو ضابطه هم الله جل شانه خولی ده، په هغه ضابطه باندې ګناه بخلی کېږي او الله په هر څه قادر دی. کله د یو بنده نه په څه وجه باندې دغسې راضي شي ټول ګناه ورته معاف کړي، خو د هر یو څیز دپاره الله جل شانه ضابطه ایښې ده. د الله پاک په دې کائناتو کې تشریعي ضابطې هم دي او تکوینی ضابطې هم دي. تکوینی ضابطو کې انسان په هغې باندې عمل کوي، چلیږي، او چې کله تشریعي ضابطه راشي نو د هغې خلاف ورزي کوي. حالانکه د تکوینی ضابطې او قاعدې او قانون او اصول خلاف ورزي سره نتیجه سړي لاسته نه راځي، او چې څنګه تکوینی ضابطو کې دا دستور دی نو دغه رنګې تشریعي ضابطو کې هم. زما په دې خبره که تاسو نه پوهېږئ نو زه به مثال لاسې درکړم چې زمیندار چې غله کري په پټي کې نو د هغې تکویني ضابطه دا ده چې غنم به په کاڼي نه غورځي، په خاوره کې به یې غورځي. خاوره به نرمه وي، سخته او کلکه ځمکه به نه وي، وټ به نه وي، سادین به وي، هغه به دې اړولې وي. دوه درېیمه دا چې د هغې تخم زرغونېدو دپاره په خاوره کې وتر پکار دی چې بلکل کسکره اوچه ځمکه نه وي، که په اوچه کې دې وغورځول نو غنم دې ورک کړل. دا درې. څلورم دا چې کله هغه زرغون شي نو په وخت باندې هغه اوبه غواړي. که نیري ځمکه وه او اوبه نه ورکې نو شوي غنم به اوچ شي. دغسې چې څومره طریقې دي هغه طریقو باندې به یې کوې نو چېرته په آخر کې به بیا دا غنم ستا کندو ته راځي، بوجۍ ته به راځي. چې کله د لو شي نو بیا به یې لو کړي. که ته وایې چې دا به په خپله زما کور ته راشي، په پخه ځمکه به دا غنم زرغون شي، نو ای خیال استو محال استو جنون، دا بیا هسې تصور دی، لیونتوب دی. او چې ته لو کې نه نو هغه به ټول بوس شي، تس نس به شي، خواره به شي، هوا به یې والوځي. نو د دې ضابطې مطابق زمیندار کار کوي او دی بیا د هغې ځمکې نه فصل حاصل کړي. دغسې تیل راوځي، زموږ په ملک کې نږدې نږدې تیل راووتل، ګیس راووتو، د دې الله جل شانه تکویني ضابطې مقرر کړي. کوم ځای کې تیل دي هغه معلومول، بیا د هغې مناسب کویې کنستل زموږ د عامو د اوبو د کویانو په شان نه دي. بیا په کومه طریقه باندې هغه راایستل، هغه ضابطه الله جل شانه د انسان په دې عقل کې واچوي. عقل کې
یو کس یا 15 کسه یا 10 کسه په هغې باندې کینی او د هغه ضابطې مطابق د غدرنګ د تیلو د سرو زرو د اوسپنې د مالګې هر یو شی چې وي هغه ته راوباسي د هغې ضابطو خلاف ورزي چې وکړي نو یا پکې هلاکت ته یا شی ستا لاسته نه راځي دغه رنګې د الله جل جلاله تشریعي ضابطې دي او هغه دا چې د الله رضا او خوشنودي حاصلول دي د الله بندګۍ کې کمال حاصلول دي د جهنم نه بچ کېدل دي جنت ته تلل دي او د حشر په لوی ورځ باندې سرخروي حاصلول دي او د هغه وخت د ملامتیا او مختورنۍ نه بچ کېدل دي د دې لپاره ضابطې دي د الله جل جلاله رضا او خوشنودي حاصلول دي د آخرت دایمي نعمتونه چې الله پاک د جنت په شکل کې تیار کړي دي او جنت جوړ دی دې تتلل دي او دا حاصلول دي د دې لپاره لار دی او ضابطه دی او قاعده ده هغه قاعدې مطابق چې ته دنیا کې چلېږي نو الله به دا څیزونه ترلاسه کوي لیکن دې ځای کې هغه انسان چې هغه په عصري علومو کې او دغه څیزونو کې په ډاکټرۍ کې په انجینرۍ کې د قاعدې مطابق چلېږي دلته چې راشي نو دلته دی الله په ګوډو باندې کېږي او دی وایي الله جل شانه غفور رحیم دی بخونکی دی په دې کې هېڅ شک نشته چې الله جل جلاله بخونکی دی لیکن د هغه د بخنو لارې دي طریقې ده اصول دي ضابطې ده یو کس چې هغه ټول عمر د الله په بندګۍ کې ځان ستړی کو هر لحاظ سره او د الله هر حکم باندې چلیږي هغې ته یې غاړه ایښې ده دا او بل هغه کس چې هغه د الله په نافرمانۍ کې لګیا دی کفر او شرک کې لګیا دی فسق او فجور کې لګیا دی دا دواړه به خدای پاک یو کې قطعا افمن کان مسلما کمن کان فاسقا لا یستوون افمن کان مسلما کمن کان فاسقا الله پاک خپله فرمایي آیا مؤمن سړی چې څوک مؤمن و په دنیا کې کمن کان فاسقا دی به د فاسق او د خدای د نافرمان په شان وي لا یستوون هرگز دا دواړه برابر نه دي الله پاک وایي دا هغه ضابطه ده دواړه برابر نه دي د دواړو چې څنګه دنیا کې عمل او اعتقاد برابر نه دی دغه رنګه به دی قبر کې دی سره سلوک یو شان نه کېږي د دی ارواح سره به یو شان سلوک نه کېږي کوم چې کافر او بدکردار دي د هغوی ارواح او د هغوی روحونه هغه سجین ته لاړ شي چې دا انتهایی بد ځای دی او چې کوم فرمان بردار او مؤمنان دي د هغوی ارواح علیین ته لاړ شي چې هغه بره دی د دې ځای نه الله جل شانه د ابتدا نه د ساوتونه واخله تر اخره پورې چې یو انتها په دوزخ کېږي او د بل انتها په جنت کېږي الله پاک د هغوی سره بل ضابطه ده په هغې چلی ایمان راړل د ایمان حفاظت کول اعمال صالحه اختیارول د الله جل جلاله حکمونو د غاړه کې خل دا د نجات او د مغفرت لار ده که چېرې دا لار سړی اختیار کی نو د ابو جهل اولاد سره د خدای ذاتی دشمنی بیا نشته دی چې هغې که څوک مسلمان شو بیا خدای جنت ته نه بوځي اوس غافر الذنب هغه ګناه بخونکی دی هغه ته چې چا رجوع وکړه نو هغه بخښنه کوي اکرمه رضی الله عنه دا د ابو جهل زوی دی د ابو جهل زوی دی لیکن دی صحابي رضی الله عنه حالانکه ابو جهل د اسلام د پیغمبر اسلام د مسلمانانو د الله بدترین دشمن دی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا هغه په باره کې وفرمایل چې کله د بدر په جنگ کې قتل شو وی یو د موسی علیه السلام د زمانه فرعون او یو د دې زمانه زمونږ د وخت فرعون دی او دا فرعون د فرعون موسی نه زیات سخت هغه څنګه فرعون موسی چې کله سین کې ډوبېدو بحر احمر کې چې نن سبا ورته ریډ سی وایي بحر قلزم په هغې کې ډوبېدو نو هغه ووایي چې زه کلمه یې وی لا اله الا د یارې نه کلمه وی زړه نرم شو لیکن هغه وخت کې د هغه د کلمې اعتبار نو ځکه چې ځنکدن یې و ځنکدن په وخت کې او دا فرعون چې څه وخت قتلېدو زخمی حالت کې پروت دی والی شوی دی مري صرف دومره ده چې عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه ته نصر پرې کوي نو چې کله مړ کېدو نو ورته ووایي چې زما دشمني ستا د صاحب سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم یاد کو ستاسو د ملګري سره
د مخکې په نسبت اوس ډیره زیاته ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا د فرعون موسی نه دا زیات سخت د شدت ته وګورئ، د دشمنی ته وګورئ. د ده زوی اکرمه رضی الله عنه هغه صحابي دی، مسلمان دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم کچره د ذاتیاتو په بنیاد باندې الله جل شانه د چا سره ورانولې به د زوی زکل بخل نه کول. دا الله دشمنان تاسو وګورئ. عقبه ابن ابي معيط هغه بدبخت مشرک او کافر چې صرف کفر او شرک باندې اکتفا نه وکړي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم دشمنی او هغه ته تکلیف رسول خپل مشن ګرځول، اذیت رسول. او کفر جدا شی دی، یو سړی کافر دی لیکن کفر خورینا، کفر خورول لاغین انتهایی سخت شی دی. او پیغمبر اسلام ته هر وخت ایذا رسول او فکر کول او ایذا رسول دا داغین زیات بدبختی او شقاوت. عقبه ابن ابي معيط رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مخ سپیړه ورګړي. عقبه ابن ابي معيط نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مړی کې صادر راخ کړي لکه سړی چې پانسی کې. عقبه ابن ابي معيط بدبخت رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ باندې توکانی توکلی دي. عقبه ابن ابي معيط بخاری شریف کې حدیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم سجدے په حالت کې او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې دغه وخت کې او حلال شي و دا غیغه مردار او درنګي غلری او سوټي او غشان غیر اوچت کله او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په ولی باندې کې په سجدے په حالت کې د قتل شوی دی. لیکن د لور ام کلثوم هغه مدینه منوره ته تللی د مسلمانه شوی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ډیر په قدر او په احترام وصول کړی دا وته وی چې دا واپس کافر ته ناست وي، دا نه وی چې دا خود فلان کی لور ده. نو بهر حال عرض میں دا کول اللہ پاک فرمائے غافر الذنب، غافر الذنب وہ گناہوں کو بخشنے والا ہے. آپ 60 سال کفر و شرک میں رہیں، 100 سال 120 سال کفر میں رہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے رہیں، لیکن جب اصول اور ضابطے کے مطابق اللہ کی رضا اور خوشنودی کی طرف آئیں گے تو اللہ پاک معاف کرنے والا ہے. ضابطہ دا نن سبا چې سړی ته ګناه معاف کېدو طریقه وته خو دوه رکعاته موضوع کا توبه وباسه، نه دا نه کوي. خدای دې ما معاف کړي، دا هم په خوله باندې نه راولي، خدای و معاف کړي. الله غفور رحیم دی. سود مکو ولکه خدای غفور رحیم دی، سړی معاف به مې کړي. رشوت ماخلا خدای بخون کې دی، معاف به مې کړي. دا جرأت ته او دا الله جل شانه په مقابله کې راوتلی. دا سه انسان چې هغه د الله جل شانه د ضابطون غلطه فایده اخلي او غلطه استعمالي. کلمه حق اريد بها الباطل. زدا الله پاک غفور رحیم او حلیم مهربان بادشاہ دی، لیکن تر څو چې ما فهم کړی د خپل مشران نه غدا چې داسې بدبخت معاف کیږي نه، ځکه چې دا هو ضرورتیا ده د خدای مقابله کې راتللی. الله جل شانه غفور رحیم دی، تخ پیمانه شه په خپل ګناهونو باندې خپېمانه شو، په ګړي باندې هغه پرېږده، آینده دپاره د هغې نه د نه کولو اراده او عزم وکړه. دا شرایط دي د توبې. تېره ګناه باندې خپېماني بد مې کړي دي، اوس هغه پرېښول نه کوم، بس دی آینده دپاره به یې نه کوم، عزم کول اراده کول. دا قسم ته په قرآن لاس کې خو ته ضرورت نشته، زمونږ رب مهربانه دی. بس یا الله بیا یې نه کوم تمام. دې سره سره دعا غوښتل او دا درې سیزونه چې اختیار کې او که حق ادا کولو صورتونه جوړېدی شي نو دا حق ادا کې وکې ورکې حقدار ته. که حقدار الله جل جلاله دی، د هغه مزد قضا کړی، زکات ته نو ورکړی وغیره وغیره، نو اوس ادا کول شروع کړه. او که حقدار څوک بنده او مخلوق ته هغه ته دا حق ورکه، بس دا توبه ده. اوس الله جل شانه قبلی ضابطه دی برابر کړه. نو عرض می دا کولو زما عزتمند چې نن سبا مونږه خلاف ورزي د دې تشریعي ضابطې کو قانوني ضابطو کې هر یو سړی په دې ښه پوهېږي چې کله ته الټه یو څیز حاصلې د طریقې او د قانون او د اصول خلاف، نو هر یو سړی در پورې خاندي. دته وګوره دا دې څه کوي. یو سړی چې کوم دی نو غزي تورخم ته او ګاډي کې کېناست روان دی لاهور طرف ته، یا تلل غواړي لاهور ته او ګاډي کې کېناست د ګاډي مخې تورخم ته کو ګاډي په مخه بیا یې چلایي ته پوسټ یو کې چرته دی لاهور ته لاهور ته ورسي قطعا نه رسي.
چې څومره په مخ کې ځي وخت تېرېږي دومره به لرې کېږي. نو حضرت ثمامه ابن اساد رضی الله عنه خپل قوم ته دا آیات بیان کړل. غافر الذنب هغه ګناهونه بخون کې دی، قابل التوب توبه قبلون کې دی، شدید العقاب سخت عذاب والا دی. غافر الذنب قابل التوب د مؤمن لپاره چې کوم سره توبه قبلې توبه وباسي او ګناهونه معاف کول غواړي الله پاک معاف کوي. شدید العقاب سخت عذاب والم دی، دایم ثابت ده هغه چا لپاره چې څوک په ګناهونو باندې ټینګ ولاړ دی، په کفر او شرک باندې ټینګ ولاړ دی، هغه د هغې نه رجوع نه کوي، خدای ته واپس کېږي نه، نو بیا سخت عذاب والا دی. ضد طول او عطا والا دی، هغه ورکړه کوي چې څوک ته غواړي هغه ته ورکوي. لا اله الا هو الیه المصیر، د هغه نه علاوه بل څوک معبود نشته او ټول به هغه طرف ته واپس کېږي. الیہ المصیر، سب اسی کی طرف لوٹ کر سب نے جانا ہے. قیامت پر ورځ باندې به ټول خلق اولین و آخرین، انبیاء و مرسلین او نور امتیان، کافر او مسلمان، ټول به الله جل شانه ته یو کس او یو فرد هم هغه د الله جل شانه نه په کائناتو کې پټېدی نشي، ځکه چې دا ټول هغه مخلوق دي، ټول هغه جوړ کړي، هغه ته پته. دا آیات ثمامه ابن اساد رضی الله عنه وې او بیا وی چې تاسو د دې بکواس ته وګورئ او د الله د کلام ته وګورئ. دا خدای الله پیغمبر ویلی دی، د پیغمبر داسې خبري هغه چې کوم دین هغه فضل لګیاري، تاسو بیا هم په هغه پسې ځئ. د په خبرو سره ما عرض کړو چې 3000 کسان د مسلمه کذاب نه راوړېدل، خو چې پوه شو چې دا خلک پریدي نه، دا ټول د پسې دي نور، نو بیا هغه یمامه پرېښوه او بیا راغلو د هغه ځای نه راووتو. پشپږ هجری کې رسول الله صلی الله علیه وسلم پخپل بنفس نفیس 6 هجری کې ربیع الاول کې دا واقع د محرم په میاشت کې شوه او ربیع الاول کې رسول الله صلی الله علیه وسلم 200 کسان ځان سره واغشتل. او تاسو ته سیرت په سلسله کې یو واقع بیان شي و غزوه ذات الرجی چې په هغې کې عاصم ابن ثابت رضی الله عنه، خبیب ابن عدی رضی الله عنه شهیدان شي 10 کسان. هغه تلیو د تعلیم دپاره د دین اسلام د ښودنې دپاره او هغه خلکو غداري وکړه او حمله یې وکړه، دا صحابه کرام شهیدان کړل. د هغې تفصیلي واقع بیان شي وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم به د خپل ملګري بدل نه پرېښو، د ملګري بدل به یې نه پرېښو. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیمات دي، دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت دي او صحابو په دې باندې باقاعده کلک عمل کړی دی. بلکې د ملګري بدل خو یې لاسه کې چې کافر داسې سینه رایستي او د مسلمان مخې ته راغلی او څه چلې کړی او زیاتې کړی، نو مسلمانانو صحابه کرامو هغه ته هغه سات سزا ورکړې ده. قرآن کریم وایي زه نه ویم وَإِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ، وَإِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ، اور جب کوئی ان کے اوپر بغاوت کرے، زیادتی کرے، ہم ینتصرون تو یہ ان سے بدلہ لیتے ہیں. ینتصرون مانا دا بدلہ اغشتل، پخپل بدلہ اخلی. دا خلق مختلف اقسامی، یو سړی نه جرم شوی دی، هغه جرم کول نه غوښتل او شوته نه تا ته وایي چې معاف مې کا، معاف یې کا. یو سړی دی قصدن جرم کړی دی خو معاف مې کا، معاف یې کا. یو سړی دی جرم یې کړی دی سترګې م رایستې دي او بیا وایي چې ښه مې کړي دي او معاف کول هم نه غواړي، اوس چې ته دی معاف کړې نو دا خو بېغیرتوب دی او اسلام بېغیرتي نه خوښوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم 200 کسان ځان سره کړل، د عاصم ابن ثابت او خبیب ابن عدی او د هغه د ملګرو رضی الله عنهم اجمعین د هغې د بدل اخیستو دپاره روان شو د هغې علاقې. دې ته غزوه بني لحیان وایي، ځکه چې دا لحیان غټه قبیله وه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې لاړو دا کافر خبر شول نو ګیر چاپېر وتښتېدل، ځای خالی پرېښو. رسول الله صلی الله علیه وسلم آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون دا الفاظ وی دعایي او شکریه واپس رالو. زمونږ خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم مونږ ته دا تعلیم هم راکړی دی چې چېرته ته په چا باندې زورور شې نو بیا تکبر مه کو. پھر اترانا نہیں، تکبر نہیں کرنا،
बल्कि अल्लाह का हम्द और उसका शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह जल्ल शानो शुक्र अदा कर। आइबून, हम लौटने वाले हैं। ताइबून, हम तौबा करने वाले हैं। आबिदून लिरब्बिना हामिदून, हम अल्लाह की बंदगी करने वाले हैं और अपनी रब की तारीफ करने वाले हैं। लिरब्बिना साजिदून, अपने रब के सामने सजदारेज होने वाले हैं। आजिज़ी दा सजदा के प्रवत दा अल्फाजु द सफ़र दुआए वे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ब्या वापस रालो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रबीउल अव्वल के यो बल वाक़या शो। बनु ग़ितफ़ान दा ज़ोरवर कबीला 6 हिजरी रबीउल अव्वल के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उखिवे व द बैतुल माल उखिवे यो चीना व द मदीने मुनव्वरी न फासिला बानी आल तबदा उखी सरे दे ज़ी क़िरत दा गे चीने नुमो नो दग उखु बाने यो काफिर ओयन इब्न हिसन अल-फ़ज़ारी द बनु फ़ुज़ारा कबीले सरे ताल्लुक़ सलवेख कसान ज़ान सरकल और आल नो डाका वाचोला नो अग उखी अग सारवी टोल ज़ान सरे ओढ़ और चिकुम कस दागे खसमाने कोला सातने कोला निगरानी कोला दा अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाहु अन्हु ज़ुए अगे शहीद को औलाड़ बाज़ी किताबों द सीरत लिखली दी चे दा हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाहु अन्हु बीबीम बोतला मदीनी मुनव्वरी त खबर रालो हज़रत सलमा इब्न अक्वा रज़ी अल्लाहु अन्हु तस्किरा मखकम शवीदा दा प सहाबो के देर अजीब सहाबी दे स्पगदस्ते औ तेज और चुस्त और चाबक और मोमिन के जसमर चुस्ती भी न दुमर दा अल्लाह वखीखा नारास्तिया दा दा मोमिन सिफत न दे। हज़रत सलमा इब्न अक्वा रज़ी अल्लाहु अन्हु दुमर चुस्तो चे मंड बे वहाला नो ताजी असर बे मंड वाला अस बेलांदी को कला कला दुमर तेज हो अल्लाह जल्ल शानहु जी चाहता ताकतवर की बे बाईद न दा। हज़रत सलमा इब्न अक्वा रज़ी अल्लाहु अन्हु ते चाहू चे दगा से चलो शुकुम सड़े चे खबर रवड़े मदीने मुनव्वरे ते तेज तेज रवान वैसे चल रहे वेदा से चल रहे दे बाहर दा बादईनो यो गुंडई तो अवल उखत फौरन और आलते मदीने मुनव्वरे तरफ ते अखलका और चगे वाला या सबाहा दा मुख्तसर टके दा आगा ज़माने दा अरब दा दस्तूर मुताबिक दलील चे हमला शवी दा दुश्मन रागले दे हमला ही कड़ी फौरन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा तैयार कर हुज़ाहिर द साहबो रावंडे दो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाने दो कि वक्त लगे दल तदा चगे वाले और फौरन पर दुश्मन पसे रवान शो वसल लिंदा दा गशी बस नूर से निश्ता और चागई पसे मंडे चेवाला न मंडे न तेज अगहला के रालान देखल शाता न दे गशीवली और अगई सारवी प्रीदी यो सारवे देख केल कई पोता व पड़े चाहिए काला उखिता पमख की जी ब्यात न बल काबू की ब्या बल काबू की ब्या बल काबू की ठोल सारवी तेरा अखलास कल सुमर सीजुन शगई तख्तोले व ठोल अखलास कल माल और दागई यमनी सादरुना आगा ज़माना के डेर कीमती हो देर शी यमनी सादरुना मगई गुरजोलियो अगई माल गनीमत के राजमा कर और पसे मंडा वाला पदे के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम स्वार पासुन माने गैर और रसील नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवई या रसूलुल्लाह आगा मख की चिनदा और अगे तमे रसूल दी और दई चुकुम ने नुमान और बम निशिस कले राधे शी और पसीजू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व तो फरमायल या इब्न अल अक्वा मलकत फअसजह या इब्न अल अक्वा ए द अक्वा बचिया सलमा इब्न अक्वा द प्लारनो में अक्वा मलकत फअसजह चिकुम सिजुना जमंग व टोल माल दे नहीं सार कड़े दे बस दे नूर नरमी को गुजारा कवा बे वतदाव फरमायल जगह खलक उस रसीदल दे खपल कौम त कबीले त ग़ितफ़ान था और आल तक अगई मिल मस्तिया कई आल तक खुराक कई नो टोल कबीला उस वसर शामिल था बस दुम रडेर और देश बमंडा वाला नो अगई वी ची निदा मंग पसे लखकर दे और ओ यो कस दब वो तदगच गवाला अना इब्नुल अक्वाए वल यौम यौमुर रुद्दाए अना इब्नुल अक्वाए वल यौम यौमुर रुद्दाए ज़दा अक्वा बचे
او نن به معلوم شي چې د مور روپۍ چا څکلي دي دا منډه به واله او هغې نه یې غوښې راخلاصول. شجاعت او بهادري د دشمن سره د مقابلې په وخت کې دا مطلوب شی دی. داسې الفاظ استعمالول چې دشمن باندې رو پروزي دا مطلوب شی دی. انا ابن الاکوا، زه د اکواز ویم. اسې چې په عام میدان کې دا وی یو مسلمان سره د جګړه شي دا فخریه الفاظ دي، تفاخر دی، دا تکبر کې راځي. لیکن چې کله په میدان د جنگ کې د الله د دشمن سره جنگېږي نو دا الفاظ نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم استعمال کړي. د غزوه حنین په موقع، حنین جنگ په موقع چې کله حوازن او ثقیف په غرونو کې وو، هغه غریزه علاقه ده چې تاسو اوس هم وګورئ سړی حیران شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خوړ کې روان دي صحابه سره، دی خو هم غرونو سلسله ده، دی خو هم د غرونو سلسله ده، سیل کبیر او سیل صغیر ورته وایي طائف ته چې دی. په دغه غرونو کې د ګټو شاته، د غټو ګټانو شاته د خلق پټو او په شیش کې دی ډیر زیات تکړو، غشو وشتو کې ډیر تکړو، نخې خطا نه تله دی پټ شو. چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه سره چې په هغې کې نو مسلم هم ډیرو، مؤلفة القلوب هم ډیرو، ځکه چې مکه فتح شوي وه، هغې پسې متصل بیا غزوه حنین شوي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې غزې ته دننه شو، دشمن پوه شو چې زمونږ ګرف کې راغله الله خلک او زمونږ د غشو د لیندو د لاندې شول، نو پورته نه یې پې غشي و لیندې ورول او دی لاندې، نو په هغې کې د هغې مخنیوی نه شو کولی چا، ځکه چې ښکته نه چې ته غشی ولې برچه ولې هغه کار نه کوي، بر نه چې نرۍ ګیټې ولې نو هغه سړي دپاره کافي. نو صحابه کرام میدان په سر کې ودرېدل، څوک بهر ووتل، بعضې کسان نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره پاتې شول. پیغمبر علیه الصلاة والسلام په سپینه قچر باندې سور و مبارک او په مخ کې تلو. ابو سفیان چې د تره زوی و هغه واګې نیولې دي او حضرت عباس دا حضرات ورسره دي او یو ځای بیا داسې رالو چې دا حضرات هم رستو پاتې شول، نبی کریم صلی الله علیه وسلم روان. بیا ځای داسې رالو غشي دومره تیز شول لکه د باران د څاڅکو چې هغه قچر مخکې قدم نه شو کېښوی، غوږونه یې شړت کړل، سر یې ټیټ کړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې نه ټوپ کو، تورې په لاس کې او په وړاندې روانو. دا الفاظ یې وی انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، انا النبی لا کذب، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، یہ کوئی جھوٹ نہیں، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. زه پیغمبرم د دروغ نه دی او زه د عبد المطلب بچی. عبد المطلب نیکو عبدالله صاحب پلارو د رسول الله صلی الله علیه وسلم، لیکن عبدالله هغه وفات شوی په ځوانۍ کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدایش نه مخکې، او تاسو ته په ابتدا کې د تفصیل کې دا بیان شوی. او بیا خصمانه او پرورش چې کوم دی نو نیکه کړی دی او بیا تره کړی دی، او عبدالمطلب مشهروم او د کعبې تولی او مشریم د هغه په لاس کې وه، نو خلکو پیژندو لرې لرې پورې چې عبدالمطلب څوک دی. نو ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم نسبت کولو خپل نیکه ته. نو عرض مې دا کولو چې کله دا الفاظ چې کوم دی نو هغه خني ګناه کې راځي، لیکن بعضې ځایونو کې الله جل جلاله دا خوښوي. بهر حال دا سلمہ ابن اکوا رضی الله عنه هغه ټول مال هغه ته نه راخلاص کو، دا هغې نه هغې ته چې پته لګېده بیا دا هر څه کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په جمادی الاخری کې محمد ابن مسلمه رضی الله عنه یو وفد واستولو، سریه وه، وړوکی لښکر و، 10 کسانو باندې مشتمل و. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو طرف ته واستول چې هغې ته ذی القصه وایي. او دا حضرات چې کله لاړل نو د شپې پسمسه کې په یو غار کې وده شول، د دشمن ځای ته تلل. هغه ځای کې دشمنو او هغه چونکې د خپله علاقه د هر چا وینو نشیب او فراز نه واقف وي، په غرونو کې د ورځې پټو دی ته کتل چې دی به کوم ځای کې پناه اخلي. دا صحابه کرام چې لاړل نو غار ته ننوتل، شپه یې کوله، هلته 10 کسانو هغوی ولیدل چې څنګه شپه شوه، د شپې په باندې شبخون وهلو، حمله یې په باندې وکړه، ټولې شهیدان کړل. او په دې کې صرف محمد ابن مسلمه رضی الله عنه هغه پاتې شو. هغه داسې پاتې شو د هغوی ګمان دا و چې دا هم مړ شوی دی، لیکن زخمی حالت کې هغه پاتې. بیا یو مسلمان مدینې منورې ته تلو چې ویې کتل دی پروت دی، تلی نه شي، نو هغه په اوږه کو
او مدینه منوره ته ورسولو. دا غې نه پس دی ښه شوی دی او الله جل شانه د دنه دشمن ته ډېر غټ نقصان رسولی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې پته ولګېده پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دې د بدل غشتو لپاره ابو عبیده ابن جراح رضی الله عنه راواستو. کسان ورته ورکړل چې لاړ شه. ابو عبیده ابن جراح رضی الله عنه رالو. په همدغه میاشت کې د هغې نه بدله واغېسته ذی القصه او هغه لښکر رالو. د خلکو دوی وتښتېدل، مال غنیمت پاتې شو، ښځې پاتې شوې، بچي پاتې شول، وینځې غلامان هم را روان کړل او تقریبا چې کوم دی نو یو نیم سل کسانو دی زر اوخان او 3000 کسمره واړه څاروي دی را روان کړل مدینې منورې ته لاړل. نو عرض مې دا کولو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به د خپل ملګري د مسلمان بدل اغشتو د دشمن دغسې به یې نه پرېښو او ستا روب په کافر باندې اله پروزي چې کافر څنګه کوي چې هغسې ورسره ته کوي، چې هغه زیاتی کوي چې ته د هغې زیاتي بدل اخلي. د هغې نه زیاتي سیوایي مو چې کله هغه زیاتی کوي ته ورته سر ټیټوي او ته ورته وایې چې راسور شه، لکه څنګه چې نن سبا زموږ حکومتونه کوي. دې سره مسلمان نور کمزوری کوي او دا کافر دا داسې مکار او عیار خلق ته چې پوهیږي چې دا سړی ماته جواب را کولی شي نو د هغه نه ډډه کوي، څنډه کوي. او دغه کس چې کوم دی نو ماته جواب نشي را کولی نو هغه باندې نور سورېږي، چړ پې باندې راځي او مخکې کېږي. او دا د کافر د ابتدا نه د شیطان دغه طریقه. د شیطان په باره کې قرآن کریم کې الله پاک فرمایي چې د ده داو او پیچ داسې دی لکه د جولاګي جاله، خو چې کله تا هغه ته وسله وغورځوله تسلیم شوې بیا به دغه کمزوری داو در باندې چلی او ته به د هغه په چال کې راځي او بیا ته خلاصېدی نه شي. په ورځ د قیامت به دا شیطان وایي ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتموکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم. زما خو په تاسو باندې زور نه چلیدو. یو کافر، یو مشرک، یو فاسق، یو فاجر، یو غټ ګناهګار په ورځ د قیامت به دا وایي چې دی شیطان ما سره دا وکړ او شیطان ته به وایي چې ستا د وجې نه مونږ جهنم ته لاړو داسې داسې. نو شیطان به ورته وایي ما کان لی علیکم من سلطان، میرا تمہارے اوپر کوئی زور تو نہیں تھا، الا ان دعوتکم، صرف اتنا ہوا کہ میں نے تمہیں دعوت دی، فاستجبتم لی، اور تم نے میری دعوت کو قبول کیا. او دعوت ام سرگن نه دی او سرگن رازیم نه. شیطان چې راځي نو ښکاري نه او شیطان چې دعوت درکوي نو وسوسې په شکل کې په زړه کې اچوي، د هغه دعوت ته اورم نه. او سره د دې دومره کمزوري دعوت انسان په هغې کې راشي او د الله جل شأنه دعوت هغه کتابي شکل کې دی، د الله کلام او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک خولې نه راوتي الفاظ دي او برملا پیغمبر علیه الصلاة والسلام کافر تھا، هر چا تھا دا دعوت رسول او بیا د هغې نائبین دا چې راځي. اوس دې وخت کې چې پیغمبر نشته دی قرآن کریم دعوت بیا هم خلکو ته رسي. دغه وجه ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل، زما د امت علماء دا د بنی اسرائیل د انبیاء په شان. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي العلماء ورثة الانبیاء وان الانبیاء لم يورثوا دینارا ولا درهم وانما ورثوا العلم. علماء کرام دا د انبیاء وارثان دي او انبیاء چې کوم دي نو هغوی دینار او درهم شاته نه پرېږدي په ترکه کې، بلکې هغوی علم پرېښی، دین یې پرېښی دی، دا دین رسی. نو د قرآن کریم دعوت هم حجت سره دی، ظاهری دی، علانیه دی، په الفاظو سره دی. او د شیطان دعوت هغه دومره کمزور بودا لیکن سره د هغې د شیطان په نرغه کې سړی راشي. دا کمزورتیا ده د انسان، اعصابي کمزورتیا، جسمانی کمزورتیا، ذہنی کمزورتیا، نظریاتی کمزورتیا، قلبی کمزورتیا، علمی کمزورتیا، جہالت دے سراسر. اللہ جل شانہ دی مونږ معاف کی او الله پاک دی مونږ د شیطان نو ساتي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې خلکو د بدلې لپاره ابو عبیده ابن جراح رضی الله عنه واستول او دا غي بدلې ته نه واغشت. دا تر اخره پورې په امت کې دا شی را روانو، نن سبا دا پرې خوده شوی. د امت افراد زنانا نارینا که دشمن اوچتای دی خپل کار وکړي، بلکې په خپل حواله کوي چې ها دا سړی واله ستا په کار دی انده ته واخله.
حجاج ابن یوسف چې په دې امت کې څومره ظالم او صفاک یادېږي، څومره بې ګناه صبرن وینې توی کړي دي د تابعینو بے گناہ. سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ قتل کو، بزرگ محدث فقیہ تابعی دا عبداللہ ابن عباس اب شاگرد او دی ویني سورز مسلسل په ځمکه باندې فواره والی وچیدنه او د شپې به په خوب کې لیدو چې تازه په کومه ګناه کې قتل کړم، دا غي سره بیا لیونه شو، مازغه خراب شول، بیا مړ شو. لیکن دغه حجاج ابن یوسف د یوې زنانه د نیو په وجه چې دا غي کشته دلته په کراچۍ باندې په دیبل باندې اونی وشو اندوانو اونی وا او هغه خط واستولو چې مونږ دلته کې نیولې ته زمون خبر نه لې. حجاج بن یوسف محمد ابن قاسم سره د لخر را واستولو آل ته په عراق کې پیا تخت د عراق نه او دلته رالو د اندوانو نه بدل واغشت، د اندوانو قلعه غرزوله. نن سبا بمبور زخپل تله مغازه مې کتل د بمبور ټټه سره خوا کې د سمندر په غاړه جمعات جامع مسجد داغه بنیادونه او آثار هم شته، اوس راته پته نشته چې شته وکنه. آلته کې قلعه مضبوطه محمد ابن قاسم په کشتو کې راواستولو، د یوې زنانه په आवाज باندې لبیک وی داغه بدل واغشتو تر ملتان پورې محمد ابن قاسم راغله، د پاکستان ټول فتح کړي، ټول مسلمانان شول چې کوم انوانو هغه به ډیر زیات خاطر تواضع عزت کول. به ورپسې خبر رااله چې واپس را شه حجاج مړ شو. داسې صفاک او ظالم هغه د قوم د یو فرد دومره خیال ساتي. لیکن نن سبا که د قوم افراد اوچتېږي، که دشمني وړي، که خنې خنې کوي، که قطرې قطرې کوي دی خپل کار به. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو خلاف ورزي ده. د الله نصرت د داسې قوم سره نه، د داسې بادشاهانو سره نه، د داسې خلکو سره نه. نو بیا یو بل سریه د په جماد الاخرى کې هغه ته سریه عیس وي. حضرت دحیه الکلبی رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابی 6 هجری جماد الاخرى کې دحیه الکلبی رضی الله عنه قیصر روم ته تلو دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم استولو خط به ورکولو، بادشاہانو ته دعوت نامه پاږي کې د لیکلي پای کې به دعوت ورکولو چې مسلمان شه. د حسین او جمیل صحابی د تاسو مخ کې تذکرہ شوی د دحیه الکلبی رضی الله عنه چې واپس راتلو نو په لاره کې یو قبیله د بنو جزام د مدینه منورې نه فاصله کې هونیت جزامی نومي کافر د مخې ته رالو او د سره چې څومره افراد وو یا قافله وایه سو هغه یو کس دوه کسان یا یوازې چې څومره سامان وسره هغه ټول سامان یې نه واغشت، ډاګه پې واچو او یو زوړ څادر یې ورته په اوږو باندې پرېښو، یو زوړ څادر یې پرېښو. دې ځای کې یو بل کس مسلمان مو رفاع الجزامی رضی الله عنه چې کله هغه ته پته ولګېده نو د هغه د قبیلې سړي دا کار کړی، اگر که هغه کافر هو دی د قبیلو هغه ته وایي چې واپس که دا سامان ګنې زمونږ ستاسو سره جنګ دی، قبیله په خپله کې نښلي. نو هغه ټول مال یې ورته بیا واپس کو. هغه مال راړو مدینې منورې ته لاړو رالو دحیة الکلبی رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره داغه هغه باندې رو بچول د پاره د اسلام او د مسلمانانو قافله واستول چې هغه سره وجنګيږي. چې کله د ایرال نو دایته شکست ورکو دا خلق او تختیدو او یو قافله را روانه و د شام نه د قریشو قافله و. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه هغې سره مخامخ شو. هغه قافله مدینه منورې ته راوسته، په هغې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم زوم ابو العاص ابن الربیع چې مسلمان شوی نو دی هم پکې و. چې کله دی دا سامان واغشتو مدینه منورې ته رالل، نبی کریم صلی الله ابو العاص ابن الربیع چې کوم دی نو هغه مدینې ته رالو او هغه لاړو پناه یې واغشته او چېرته یې پناه واغشته د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لور بی بی زینب رضی الله عنها مشره چې د په نکاح کې و مخکې اوس مدینه منوره کې و او رسول الله صلی الله علیه وسلم راوستي و هغې څخه چې ما ته پناه راکړه هغې ورته پناه ورکړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابو ته بهر راوته و دی فرمایل چې یو خبره ده چې هغه څنګه تاسو اورېدلي ده داسې ما هم اورېدلي ده، څنګه تاسو په هغې عمل کوئ داسې زم کوم. هغه دا
چې د مسلمان یو فرد ادنا کس نارینه یا زنانه چاته پناه ورکړي نو هغه ته بیا پناهي دغسې ده وی چې او یا رسول الله دغسې ده وی ابوالعاص ته زینب پناه ورکړې ده نو هغې چې پناه ورکړې ده نو دا پناه په ټولو باندې ده وی بلکل موږ ورته څه نه وایو رسول الله صلی الله علیه وسلم زوم کېدو بیا کور ته لاړو نبی کریم صلی الله علیه وسلم لور بی بی زینب ته وی چې پناه ورته ورکه او خیال هم کو خصمانه هم کو اکرام هم کوه ځکه چې خاوند دې پاتې شو خو چې خیال کو حقوق زوجیت چې دواړه په خپله کې قایم نه کوي ته به ترېنه ډډه کوې ځکه چې دا کافر دی او ته مسلمان یې هغه ځای کې بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم بهر رالو بیا صحابو ته وایي چې زه تاسو ته یو خبره کوم خو ستاسو خپله خوښه ده ستاسو څنګه خوښېږي که چېرې موږ دا مال دی ابوالعاص ته ورکو تجارتي مال دی قافله وه او دی دا مال واخلي او واپس لاړ شي مکې ته سره د ماله نو ستاسو خوښه ده که مه خوښئ خو ټیک ته که نی نو زه دا مال نه ورکوم تاسو ته ایثاروم په تاسو یې تقسیموم نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې څنګه وفرمایل ټولو صحابو سرونه ټیټ وي چې یا رسول الله څنګه ستاسو خوښې داسې زموږ ابوالعاص ابن الربیع سره د قافلې مالو هغه یې ورکو دغه ابوالعاص ابن الربیع مخکې واقع بیان شوي وه خو زه تاسو ته عرض کړم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د نبوت د میلاوېدو نه مخکې اولاد خو د پیغمبر علیه السلام وو د حضرت خدیجې بیبي نه د حضرت زینب نکاح د ابوالعاص ابن الربیع سره شوي وه او دا ابوالعاص ابن الربیع دا د حضرت خدیجه رضی الله عنها چې د مسلمانانو مور او د پیغمبر علیه السلام بیبي ده او ړومبنۍ دا ترور و د ابوالعاص ابن الربیع او دی خوریو نو لکه د لور حضرت خدیجه رضی الله عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اجازه سره خپل خورۍ ته ورکړي وه د پیغمبر علیه السلام ټول لونه مبارکې مسلمانان وي چې څنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته نبوت ملاو شو دا ټول خاندان مسلمانان شو حضرت زینب رضی الله عنها مسلمانه وه ابوالعاص ابن الربیع کفر و شرک باندې جنگ بدر چې تاغې تذکره شوي ده کله کافر مسلمانانو سره مقابلې ته بدر ته راغلل او جنگ شو نو د ابوالعاص ابن الربیع د پیغمبر علیه السلام دا زوم په دې جنگ کې او یا کسه د مشرکینو قتل شیو او یا قیدیان شیو په قیدیانو کې دی راغلی چې کله مدینه منورې ته راغلل عباس د پیغمبر علیه السلام تره هم په قیدیانو کې اساره بدر کې ابوالعاص ابن الربیع هم په قیدیانو کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم اعلان وکړو چې کوم یو سړی فدیه راوړي نو موږ هغه پرېږدو نو دې قیدیانو خپلو خپلوانو ته به خبر استولو فدیه به یې راوړه پرېښودې حضرت زینب رضی الله عنها مکه مکرمه کې وه هغې ته چې خبر لاړو نو هغې خپل هارو هغې ته مور بیبي ورکړی و حضرت خدیجه رضی الله عنها هغې هغه هار راواستولو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چې یا رسول الله دا د ابوالعاص په مد کې قبول کوي فدیه کې او دی پرېږدئ نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې هغه هار ولیدو نو حضرت خدیجه رضی الله عنها یاد شوه د هغې خدمات د هغې انس د هغې محبت او تعلق او د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې کومې تسلیانې په ابتدا کې ورکړي دي هغه هر څه یې مخې ته راغلل ټول تاریخ سترګو نه اوښکې روانې شوې او بیا یې وفرمایل چې خلکو که ستاسو خوښوي د ابوالعاص دغسې پرېږدو دا هار زه واپس کړم صحابه ټول وی چې یا رسول الله لبیک چې څنګه تاسو وایي هغه هار یې واپس کو ابوالعاص ابن الربیع پرېښو خو په یو شرط یې پرېږدم شرط دا دی چې ته مکې ته لاړ شې نو زما د لور به مدینې ته راواستې دا به ما سره نوره به دا مکه کې نه پاتې کېږي ځکه چې مکې نه هجرت شوی هغه ورته ویل چې صاحب ټیک ته کافر و دې حال کې وعده یې ورسره وکړه نو دا وعده یې سرته رسولې وه او پیغمبر علیه السلام د ده نه ډېر خوشحاله وی چې ما سره یې وعده کړې وه وعده فوفا هغه یې سرته رسولې وه دی چې څنګه لاړو نو د حضرت زینب رضی الله عنها د تیارۍ انتظاماتو شو چې څنګه دا روانه شو یو کافر مخې ته رالو دا یې ویروله بعضې کتابونه لیکلي دي چې د دې حمل هم هغې سره ساقط شو مشرکینو کافرو ظالمان دا واپس شوه کنانة ابن الربیع د ابوالعاص ابن الربیع رورو
او د دې لیور کیږي پرشته کې. نو دی ابو العاص ابن الربیع رور ته وی چې رور دا زما د کور والا به مدینه ته ورسه او ځان سره وسله والا چې کوم یو کافر دی ته نقصان نه رسي. کنانه ابن الربیع اعلان کو د ورځ روان شو وی زما مخه ته څوک راځي نو را دي شي او دا اوخي روان کو. نو ابو سفیان چې دغه وخت د مشرکین او مشرو هغه په مخ ورلو وته وی چې ګوره دا سې چل چې ته په دې انداز باندې زی علانیه او د ورځ رڼا نو دا زمونږ لپاره ډېره بې عزتي ده. د شپې لاړ شه او هغه چې کوم ستا کار دی میشن دی هغه هم سرته ورسېږي زمونږ بې عزتي به مو نه شي. هغه ورته وی ټیک ده د لارې خبره وه د طریقې. بیا واپس شو. بیا یو ورځ دوه پس چې کوم دی نو د شپې کنانة ابن الربیع ووتو او دا بیبي روانه که حضرت زینب رضی الله عنها په اوښه باندې سره که مدینې منورې ته روانه. آلتنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې د وصولولو دپاره حضرت زید ابن حارثه رضی الله عنه وسره بل انصاري صحابي دواړه را روان کړي چې فلانکي ځای ته ورسئ نو هلته به تاسو ته دی مخې ته راځي هلته نه زینب وصوله. حضرت زینب رضی الله عنها زید ابن حارثه هلته نه وصوله کو مدینې منورې ته یې بوت. دا مدینه منوره کې وه. زمونږ د احنافو مسلک دا دی چې کومه نکاح چې هغه د کفر او شرک په زمانه کې شوي هغه ټیک ده خو کوم خاوند او ښځه دواړه په یو ځای مسلمانان شول نو نکاح برقرار ده. البته که چېرې یو کس په دی کې مسلمان شي بل کافر وي او کافر ته اسلام وړاندې شو هغه انکار کوي نه مني نو دا نکاح ماته شي. نو احناف وایي چې دا نکاح دغه وخت کې ماته شوه ځکه چې حضرت زینب په مدینه منوره کې وه ابو العاص هلته نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله دې غزوه کې د قافلې شام ته تللی او بیا واپس شو مدینه کې ونیوی شو رالو نو ځکه ورته فرمایل چې ګورې دی تا ته نږدې نه شي باقي زوړ تعلق مې تېر شوی د هغې اکرام نو چې کله دا سامان ابو العاص ابن الربیع ته په دې موقع واپس کو سنچي هجري کې د فتح مکې نه مخکې دا هغه سامان ټول یوړو مکې ته لاړو ځکه چې په دې کې پردی سامان و ډېر تجارتي قافلې بتلې د قریشو بیا به سامانونه وړل هر چا ته خپل خپل شی واپس کو. د چا سرمن وه د چا بوقه وه د چا تیل و د چا یو شی و د چا بل شی دا سامان ټولو ته واپس کولو. ټولو ته ووایي چې هر چا ته خپل شی ورسېد وی او ویسې کمې خو پکې نشته وی نه وی اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وی زه ګواهي ورکوم چې الله نه علاوه بل څوک معبود نشته دی هېڅ څوک د هغه سره شریک په خدای کې نشته او دا ګواهي ورکوم چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبر دی. او بیا د دې خبرې تصفیه وکړه چې ما دا کلمه دلته وی هلته مې نه وی ځکه که هلته مې ویلی وی نو تاسو به وی چې د مال د خاطره کلمه وی پاتې شو د مال په لالچ کې ما وی چې هر چا ته امانت ورسوم د هغې نه پس زه بیا کلمه ویم او زه مسلمان شم. نو تاسو نه مې تپوس وکړو څو وارې چې تاسو ته خپل شی راورسېدو تاسو ټول ووایي چې او اقرار او اعتراف نه پس زه کلمه وایم او زه مسلمانېږم او دا دی لاړم مدینې منورې ته لاړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته هغه لور بیبي بیا په نکاح کړه حضرت زینب رضی الله عنها او ابو العاص ابن الربیع رضی الله عنه دواړو بیا مدینه کې وخت تېرېدو. واخر دعوانا ان الحمد لله.